زمنګ ملنګي دا او د خپلو بادشاهي ده ورسره سیمرا هیټ غانې دي چې مونږ یې د خواږه ژوند په نشو کې خراب کړي یو ښکلو په مزغو کې خراب کړي یو. السلام علیکم جی امجد علی شاه تاسو ګورئ بن میډیا قدرمنه نن مش سره داسې شخصیت موجود ده چې تقریبا خیبر پختونخوا ور سره افغانستان پر سیمرا ګلو کرون دي یا هغه خلک دي چې غانې شوکمن دي هاي تقریبا غون خلک پیرانی ورویا ګلو کرون دول چې کیم نظمینه دي غزل دي هغه وی خو ډېرې کم خلک ودای په سکرین باندې لیدلای زمنګ ملنګي دا او د خپلو بادشاهي ده ورسره سیمرا هیټ غانې دي چې ګلو کرون په هیټ شوې دي نو عادت مطلب دلی کلیه دي نو د سره خبره کوي مستر ایسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام امجد الله شاه بھائی ډیره مننه قربان شمه بس ناڅاپي ملاقات وشو نو ان شاء الله بس کوشش وکړو چې اوریدونکو ته مقصد د موږ څور پیرزو کو مهرباني سیدا سے ټکی ویا لکه مخ ډیر اندیز دا چې زمنګ ملنګي دا او د خپلو بادشاهي دا کنه نه رکیمه کیمه غانې ټول هیټ تی چې ګلو کرونه ویلې دي لکه سندره غزل نظمونه موږ ډیر ویلې دي په ډیرو سندرغاړو باندې خو لکه زمونږ ملنګي دا او د خپلو بادشاهي ده دا خو تقریبا خلکو ته پته ده او ورسره د ژوندانه په هره لارې تا ونې کړو ښکلو لی ونې کړو خدای ښکلو لی ونې کړو نو دا دی او زه خو د هر وخت یادوم خو ته مې نه یادوي سرفراز په آواز باندې او چې زه له یار او یار له ما واخلي ګلونه چېرته مو د دومره قسمتونه سردار علي ټکر په آواز باندې یو جام د چا په نام راشه تماشا وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه خپله فیصله وکړه مړو سترګو دې مړ کړمه او نازیه اقبال په آواز باندې د لانجو ډکه صنمه د ستم ډکه صنمه ستا ښایست نه مې توبه ده ستا یارۍ نه مې توبه ده نورې بلا سندرې دي مقصد ده لکه اچھا میرا ناظرین ته د نن داسې نوه شای چې پیش کړې ډېره شای بالکل جی بالکل یو څو شعرونه دي چې څوک د ژوندون له ګلابونو نه مچکې اخلي څوک د ژوندون له ګلابونو نه مچکې اخلي او څوک د خپل زړه له پرهرونو نه مچکې اخلي مهرباني څوک د ژوندون له ګلابونو نه مچکې اخلي او څوک د خپل زړه له پرهرونو نه مچکې اخلي او د دې سړي مقام ته خدای که فرشتې ورسي د دې سړي مقام ته خدای که فرشتې ورسي دا چې د مور له پیزارونو نه مچکې اخلي زبردست مهرباني او نن له نازکو شونډو اورمه نازکې کیسې نن له نازکو شونډو اورمه نازکې کیسې نن خو نازونه د نازونو نه مچکې اخلي ډېره مهرباني او د تا کمال ښایست کمال ته ورساو د تا کمال ښایست کمال ته ورساو چې مې غزل د کمالونو نه مچکې اخلي او مهرباني او اخري شعر ده چې صدف د خپل غزل هر توری ښکلوي لګیا دی صدف د خپل غزل هر توری ښکلوي لګیا دی صدف له خپلو ګوهرونو نه مچکې اخلي ډېره مهرباني مننه ډېره شکریه ناظرین دا لایک زمان صدف صاحب چې تعارف محتاج نه ده یقینا چې خیبر پښتونخوا سمرا نومولی ګلو کرون چې دی د په شی نه مخ شوي دي میډ داسې وي یقینا چې موږ ډېر خوښ لرو چې صدف صاحب خالي وویني خو نن موقع میلاوه د سره انټرویو نصیب و لایک زمان صدف صاحب لکه تاسو خو مخکې کې مې چې هیټ غانې عام وشلې ایته تاسو څه پروګرام شته چې روان وي او جی اوس لکه موږ یوه سندره ریکارډ کړې ده چې په هغه باندې لکه اواز د شاه فاروق و د سرفراز ده او د سندرې هغه د الفاظ دا شای دي چې مونږ یې د خواږه ژوند په نشو کې خراب کړي یو مونږ یې د خواږه ژوند په نشو کې خراب کړي یو ښکلو په مزغو کې خراب کړي یو او سم یې د نازونو په لمبو کې خراب کړي یو سم یې د نازونو په لمبو کې خراب کړي یو ښکلو په مزغو کې خراب کړي یو او که ورغلی یو لوټلی یو که ترې راغلی یو سېزلی یو که ورغلی یو لوټلی یو که ترې راغلی یو سېزلی یو ښکلو مونږ په تلو او په راتلو کې خراب کړي یو ښکلو په مزغو کې خراب کړي یو او
اخیری شعر بیا ته ووایم نوره به مقصد د ده لکه اختر ته چې دا سندره راشي نو مقصد د ده بیا اورېدونکي مکمل اوري چې صدف ښکلي عجیبه ښکلي دي صدف ښکلي نامونه ښکلي دي صدف ښکلي عجیبه ښکلي دي صدف ښکلي نامونه ښکلي دي او مونږ خو یې په خپلو تجربو کې خراب کړي ښکلو په مزغو کې خراب کړي دا مو ریکارډ کړې ده او ډېر ښه طرز مو ورته جوړ کړی ده او مقصد در ډېر ښه د موسیقي هغه ورته شوی ده انشاءالله چې عوام دې په انتظار اوسي دا د موږ د طرف نه به د عوامو ته یوه تحفه او کوشش مو کړی ده چې به هر حال او یو بله سندره ده سندره خو نه ده غزل ده د قوالۍ په هغه باندې مو ویلی ده داسې قوالۍ په ټول طریقې باندې مو ویلی د ګلزار عالم په آواز باندې ده رحمان ګل ورسره روبایي کړې ده او مقصد د یو بل د پنجاب استاز د هغې همینګونه پکې کړي دي نو مقصد د لکه ډېر خواري مو ورپورې کړې ده هغې الفاظ دا شاید دي چې بغیر له تا زندگی نه منمه نه منمه او تنها تنها زندگی نه منمه نه منمه او زه چې له تا نه خطا شوی یم خطا خطا یم زه چې له تا نه خطا شوی یم خطا خطا یم خطا خطا زندگی نه منمه نه منمه او سزا بغیر له تا نه زندگی راته بلا بلا ده بغیر له تا نه زندگی راته بلا بلا ده بلا بلا زندگی نه منمه نه منمه دا د ګلزار عالم صاحب په آواز باندې ده انشاءالله دا به راځي دې ته اورېدونکي کتونکي دې په انتظار اوسي انشاءالله دا د موږ سندرې دي به هر حال لکه لګیا یو کوششونه کوو چې عوامو ته مقصد در د وخت سره سندرې واورو ډېره مهرباني ډېره مننه صدف صاحب یقینا چې دا داسې یو بل ټیلنټ یا مونه ویرو چې دی موسیقي کوم طرزونه چې دی دا خپل جوړوي صدف صاحب د مسافر ته وس یو دوه شیونه داسې پیش کړي چې دی لشکې سره یاد شي مسافرو ته د سپیشل ډالۍ وي چې د پردي وطن ماښامه خوښ مې نه یې د پردي وطن ماښامه خوښ مې نه یې د ستم د زهرو جامه خوښ مې نه یې او خوښ مې نه یې 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 د مطلب ډکه سلامه خوښ مې نه یې او یو څو شعرونه نور دي چې په ستړي زړه د بل وطن مسافري کومه په ستړي زړه د بل وطن مسافري کومه ستا د بنګړو له شړنګه لرې زندګي کومه او دا د مسافرو ته ډالۍ وي یو څو شعرونه نور دي چې تا چې بل وطن ته کډه وړې ده تا چې بل وطن ته کډه وړې ده اوښکو مې لمن ته کډه وړې ده و یاره بیخي دې پته ورکه ده و یاره بیخي دې پته ورکه ده تا لکه هلمند ته کډه وړې ده و زه خو ګرځوم کډه په تا پسې زه خو ګرځوم کډه په تا پسې تا د چا دیدن ته کډه وړې ده او اخري شعر ده چې کډه به د یار صدف ران نشي کډه به د یار صدف ران نشي چا خپل ماین ته کډه وړې ده ترنم یا کوای شي مې خوښونه کوي چې دا یو ترنم خاص کر دا نوې ملګري ته چلوي کی ډېره مهرباني بهرحال کوشش به وکړو د ترنم چې حالات انګار انګار شي څوک به څنګه په قرار شي چې حالات انګار انګار شي څوک به څنګه په قرار شي چې حالات شعر ده جی هغه څوک د څنګه وکړې 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 چې پتا پسې بیمار شي څوک به څنګه
بسنگ پا قرار شي چه حالات نو چه حالات انگار انگار شي سوک بسنگ پا قرار شي چه حالات خپل صدفا تا دعاو کا 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 چې دستا د غاړې هار شي څوک به څنګه په قرار شي چې حالات انګار انګار شي څوک به څنګه په قرار شي چې حالات مهرباني مهرباني صدف صاحب یقینا چې پروګرام مې تاسو غوښ شوی د صدف صاحب خبره امجد علي شاه صاحب خبره او د خبره مور بدله او د صدف صاحب خلا شاعري ترنم دغه سره غوړي مې اجازه د الله په امان